أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. سورة يوسف 53 نمبر آیات. د دې 53 اخوا اهم مضمونونه چې کوم دي نو هغه د یوسف علی السلام خپل عاجزي پیش کولی. یو دویم بادشاہ دوباره د پس جواب لګل راغختل د یوسف علی السلام، او دریم بادشاہ یوسف علی السلام ته رزمکی یعنی د مصر مکمل اختیارات حواله کول. دا مضمون مد 58 نمبر آیات پورې 57 نمبر پورې چلیږي. 57 نمبر پورې به دغه سبقونه راځي مخه. اول سر کې یوسف علی السلام وی وما ابرئ نفسي، او زه بری نه ګڼم خپل نفس بری کوم نه چې کنه زه ټیک سړی او زما نفس صحیح دی، ځکه ان النفس لاماره بالسوء، یقینا نفس ډیر حکم کوون کوي د ګناهونو. نفس تقاضا دی شي انسان د ګناهونو مطالبه وکړي. په انسان کې دنه یو کیفیت، هغه کیفیت النفس وي. تفسیر درسی دا هغه تعریف کړی د جامع الشهوات. د یو داسې کیفیت د جبستر کو معنی دا جسم نه لري، لیکن د ډیر زیات مطالبات، ناجایز مطالبات، پیسې را جمع کول، خپل عزت په نور باندې وجه ناوجه سیوا کول، او هر یو شی د خپل لاس رسول او خپل قبضه کې راوستل او نور اخوا کول. او بداغه کې بیا ډیر زیات جرایم شامل دي، بلکې داسې وایي چې ټول جرایم بنیاد د نفس دی. دغه کیفیت دی. نو یوسف علیه السلام وایي زه خپل نفس بری کوم نه، ځکه هر یو نفس د ګناهونو حکم کوي. الا ما رحم ربي، مگر هغه نفس نه چې کوم باندې رحم کړی زما رب، کوم نفس باندې رحم کړی او دغه د ګناهونو مطالبات ته لري کړي، هغه نفس نه علاوه هغه نفس ګناهونه نه غواړي، ګناهونه مطالبه نه. د دې علاوه د هر یو انسان نفس ګناهونه غواړي. نو زه د جرم کې بری شم، بچ پاتې شم، نو دا زما خپل کمال نه د الله تعالی احسان او زه بچ کړم. کله نفس هم دغه څه کوي، دغه څه مطالبه لري، لکه څنګه مطالبه د زلیخي وي، دغه هر نفس د څه غواړي. لیکن بکم نفس چې الله رحم کړی نو هغه جدا خبره. نو زه ذاتی تور باندې دومره قوي او مضبوط نه يم، د الله بچم دی معنا ده. ان النفس یقینا النفس لاماره بالسوء، خامخ حکم کوون کې د ګناهونو. یوسف علیه السلام د خبرې مقصد دا شو چې هر انسان د مرکب د عناصر اربعه او نسلور عنصرونو انسان جوړ. هغه کې اور دی، وبدي، او دغه شند کې خاور ده، هوا ده. هر انسان به طریقه باندې جوړي، او دغه عناصر اربعه صدور عنصرونه په کوم انسان کې موجودي، هغه نفس لري. او کم څوک چې نفس لري نو نفس ګناهونو مطالبات لري. بیا دا نفسونه چې کوم دي په اعتبار د صفاتونو سره راوړي. درې قسم نفسونه دي، او قران زې په زمانه بس ځینو ځګونو کې اشارتن او ځینو ځګونو کې صراحتن ذکر کړی دی. یو نفس هغه د چې کوم اماره د بده ذکر شوی، ډیر زیات حکم کوونکی د ګناهونو. دویم قسم نفس هغه دی چې د ګناهونو حکم پکې موجود دی، نفس ګناهونه غواړي، لیکن دا نفس پر انسان باندې زورور نه، او دغه انسان د خپل نفس ملامت کوي، مقابله وسره کوي، او دغه خبرې نه اوري. لکه دغه مضمون په جو حدیث کې د جل مجاهد من جاهد نفسه بطاعت الله، او چې سره هغه دی چې د خپل نفس د مطالباتو خلاف مهم وچلای او دغه مطالبات ناکام کی، ګناهونو نه ځان بچو ساتي. یو حدیث مبارک دا مضمون د ذکر شوی دی. نبی علیہ السلام صحابه کرام ته وایي تاسو دغه ملګری بارک څه خیال لري چې کله تاسو هغه د خوراک ورکوي، سہولیات ورکوي، نو په تاسو باندې سخت ظلم کوي دغه ملګری، او چې کله تاسو به سخت تیروي بیا ډېر ښکارونه کوي او چپ کارونه نه کوي. صحابه کرام وایي دا خراب ملګری دی چې کله اوس د خېګړه کې نو چتیږي ورانه کوي، او چې کله سره بد کې بیا را کمیږي، بیا ورانه نه کوي. نبی علیہ السلام ویل د انسانانو نه پسته چې څومره د خوراکونو ډېرې سہولیات ډېرې نو اسمان ته خېج ورانه جوړي، فساد جوړي، او چې نه بس ته ټول سہولیات نه ورکې، ولګي تندې په تیارې، سختۍ په تیارې، سہولیات ته پورا نه ورکې، تمام وسایل سره ناشنا کی، دغه نفس به ستاسو د ګناهونو مطالبه نه کوي، بیا کمزور شي، عاجز شي. ایو حدیث کې بیا ردی د کمزور کولو د لپاره روزم ذکر شوی ده.
چې نبی علیہ السلام ویل علیکم بالصيام فإن له وجاء. ول تاسو چې کم کسان ځوانان نارینه اول ځان له ودونه وکړي چې ودونه وسم نه کېږي بیا روزي زیاتې نسي ځکه دا روزه د نفس د عمله ماته کې کمزوري به تاسو د ګناونو نه بيخي محفوظ جرایم نه دراسونه نه کېږي. نو داسې وایي چې نفس په څلورو حصو کې په درې قسمونو کې تقسیم شو. یو نفس هغه دی چې د ګناونو مطالبه کوي لیکن دا نفس پر انسان دومره زورور شوی دی چې دا انسان یې ډول مخ نیوي نه شي. نو دا داسې لکه دا سړی چې کمی د انسان دا په منظره د اس باندې واخله دا ګویا یو اس او دغه نفس د یو غسورلی ډریور شو. نو بس دغه ډریور یې واګي تاوهینو چې کوم طرف ته واړه او کوم طرف باندې بوت. نو چې کله د انسان ګناهونه ډیریږي دا نفس زورور کی قوي کیږي او چې کله انسان د ګناهونه کمیږي د الله یره په غالب کیږي دا نفس بیرته کمزوري کیږي. نو د فساق او پجارو چې کوم نفسونه دي نو هغه اماره دي او په دې باندې زورور شوی دي او چې کوم څه په لړ کې نفس یې سخت شیخ واړي نو دی وی زما زړه د سی وي دا زړه نه وي دا نفس یې د سی وي او نفس یې په دمانه زورور شوی دی. یو نفس اماره ده خطرناک نفس دی دا د مجرمانو فاسقانو فاجرانو نفسونه دي. دویم نفس هغه دی چې ګناهونو مطالبه لري لیکن په سړي باندې زورور شوی نه دی یعنی بزرګ کې د ګناهونو ډېری وسوسې راولړيږي ډېری خبرې بڑے کې راوچتيږي لیکن الله یاره په غالب ده حیا په غالب ده وفاداری په غالب ده غیرت په غالب ده اس یو جرم له لاس نه وروړي. دا نفس اللوامه ده ملامت شوی نفس دا ښه نفس دی او قرآن دغه ذکر په سورۃ القیامت کې کړی دی چې او دې باندې الله تعالی قسم خوړل چې ولا بالنفس اللوامه الله په قسم خوړل دی الله تعالی په هغه څه قسم خوري چې کوم خصيزونه په خراب څه قسم نه خوري. نفس اللوامه ده خراب است او د ټول اعلی درجه کې نفس چې کوم دی دا نفس مطمئنه ده. نفس مطمئنه ده چې دغه د ګناونو مطالبات پری دي بالکل هیڅ مطالبه نه او د نیکو سره د دینداري سره داسې آشنا یو داسې وسره بلدي لکه انسان چې عام یا حیوانات فطرتن خوراک کوي وبس کی په دې کې ته هیڅ مشکلات نه مختصيږي او بلکې د دین خوان او مزم پورته کوي. نو نفس مطمئنه والا د عبادت او د نیکو اعمالو خوان پورته کوي مزه دی اخلي او د ګناونو مطالبه بالکل نه. دا نفسونه د انبیای کرام دي او په دې کې یوسف علی السلام په خپل شامل لږ یوسف علی السلام نفس دا نفس مطمئنه او د اماره هغه اماره چې کوم د کنټرول نه بار شوی امنو لوامه او چې مطالبات یو ته ملامت بلکې د یوسف علی السلام نفس دا مطمئنه او دا رحم په الله کړه و چې د نفس مطمئنه ور کړه په تکوینی نظام کې. تفسیر باندې قرآن وایي چې دا نفس مطمئن جوړولو لپاره ډېر زیات طریقې شته او هغه باندې د روحانيات او ماهرین په هغه باندې ډېر کتابونه هم لیکلي دي چې خپل نفس د اماره نه لوامه ته څنګه راولي او د لوامه نه مطمئنه ته څنګه وځي. نو د بزرګانو صالحانو نفسونه هم مطمئنه حیثیت ته رسیږي لیکن په دغه مطمئنه حیثیت باندې ودرېدل د یقیني نه دی بیا خوا دی خوا کېږي بیا پکې چل ولاړېږي او د انبیایو نفسونه هغه مطمئنه دي مستقل مطمئنه دي اخوا دی خوا کېږي نه. دا د نفسونو قسم شو. نو دا اولانې قسم چې دی لاماره بالسوء د صراحتا ذکر کړی دی او دا دوه نفسونه چې کوم دي چې یو لوامه ده بل مطمئنه ده اشارتا ذکر کړی دی. هغه د سیدی چې الله وایي الله د یوسف علی السلام هغه جمله ذکر کوي چې الا ما رحم ربي مگر هغه نفسونه اماره نه دي اماره بالسوء نه دي کوم باندې زما رب چې کوم باندې زما رب رحم کړی دا غین رسته وای چې ان ربي غفور رحیم یقینا زما رب بخون کړي او رحم کوون کړي. دی غفور بخون کړي دی لوامه ته اشاره ده چې کوم نفس ګناہوں مطالبه لري او د انسان د خپل نفس سره مقابله کوي او دغه نه اوري دې مې کله کله د غلطي ام وشي خدای دې وشي لیکن د خپل ځان ملامت کی او بیا خپه شي راج توبه وباسي الله تعالی درته بیا متوجه شي نو بیا ان ربي غفور زما رب بخون کړي نفس لوامه والا بخي او بیا وی رحیم رحم کوون کړي برحیمون کې مطمئنه ته اشاره ده چې کوم خلق نفوس مطمئنه لري لکه انبیای کرام شو صالحین خلق شو بزرگان شو نو دغه خلق باندې الله تعالی خصوصي رحم کړي دي او دغه خلق سره الله رحم مستقیل ور سره دي. دا جمله یوسف علی السلام د دې لپاره ویل چې ما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم. دا دې وجه نو ویل چې د شریعت یو مسله ده
او هغه دا د فلا تزکوا انفسکم خپل ځانونو صفای په خپل م بیان وجزه بزرګ ما او زه تکړه سړی ما زه ګناونه ماته شیم نخ کاریږي د ځان ساتلې شمه او داسې عبادت کوم داسې جملې استعمالول شریعت کې منع دي ناجایز دي او قران کې صریح دي نه منع راغلی دې ته تزکیه النفس ویل کېږي چې خپل ځان صفای په خپل م بیانوي الله تعالی وتعالى صفای بیان کې څومره بزرګان یا څومره بزرګان نه تاسو کیفیت الله تعالی معلوم دي تاسو په خپل ځان صفای م بیانوي دا چې د بل ملګری باره کې تاسو کوم خیال لرئ نو څه وایي چې نحسب من خیال لرو ګمان لرو چې دا ملګری به دسي دیندار وي دسي مو چې یقیني دي ځکه یقیني کېدو پته هم تاسو نشته او دا هم حدیث شریف مضمون دی وړاندې یوسف علی السلام د خپل پاک دامنۍ د پاره د یو نازک ضرورت په بنیاد باندې چې داغه باس مخکې من کړی دی چې یوسف علی السلام پیغمبرو وړاندې به د الله د دین نشر اشاعت کولې او د مصر حکمران به جوړېدل نو هغه باره کې الزامات شکونه ډیر خطرناک ثابتېدل ځکه د یو مبلغ او د داعی په باره کې چې کله شک را ولاړ شي خلک به خبره کې شک من شي د خبره به صحیح او صحیح بنای او داغه اعتماد چې کړه د معاشرین ختم شي بیا دغه تعلیمات او درسونه باندې خلک یقین پوره نه ساتي او دا د دعوت او د دین د خورولو لپاره یو زبردست رکاوټ جوړ شي په دې وجه باندې څومره شیطانی تحریکونه چې دی په دنیا کې هغه کوشش کوي چې کوم اسلامي داعیان د اسلام لوی معزز خلک دي هغه خلاف یو داسې الزام ولګي چې خلک په بدګمانه شي بشي او ورو دې مضمون د پاره هغه ډېر غټ کار کړی دی زیبه زمانه لوی کارونه کړی داسې هم شوی ده چې ځینې علماء د کور باریک رازونه معلوم کړی دي لکه زموږ په علاقو کې یو لوی عالم چې شهید شوی دی د نوخار سره تعلق او د اسلام د پاره ډېر قرباني دغه مشهور دي نو دا کوم خفیه تنظیمونه چې دا کفر تنظیمونه چې همدغه اهداف د پاره کار کوي چې د اسلام بنیادی ستنې بدنام شي دغه دعوت معذور او مفلوج شي دغه د پاره دوی وزانه را لګل او د کم د مولانا چې کوم مور ده دای مور دغه نه تاسو کوم چې دا مولانا صاحب ډېر ذهین او قابل سړی دی او ډېر ښه کارونه کوي ډېر قرباني لري خدا راته وایي چې د دې کس د وړکوالي نه صلاحیتونه څنګه دا جسم معذوره دي که معذوره نه دي او بر جسم باندې علامات شته که نشته لري نو هغه ورته وایي دا خروغ رمټ انسان او خاص تاریخ سړی دی جسم نه ټیک دی ذهن نه ټیک دی اخلاق انتهایی معتدل او زبردست اخلاق لري او د په ورون باندې پیدایشي او داغ هم شته تور داغ دی بس دغه زنانه لاړ لو باقاعده میډیا ته بیان ورکو چې دی مولانا ما سره زنا کړل او زما سره ثبوت دا دی چې په ورون باندې تور داغ دی هغه مولانا د شپې تهجد کې الله تعالی نه سوال وکړي الله څنګه په یوسف علی السلام الزام ولګېدو او تا بریکو تاسو ما بریکه ما خو بریکه اس چلم ناراض سهار غزانانه په خپل پخیمانه شو او بیان ورکړي چې ما دا مولانا نه لیدلې دي نه مو ناجایز تعلقات اسم سره هم نشته دا معلومات ما دای مور نه کړو او دې په وځ کې ما دونه پیسې غستلې خود شپې بڑک یو ير ولاړ شو په خپل کار باندې پخیمانه باقي او صفای بیان شو یوسف علی السلام هم دغه مجبورۍ په بنیاد باندې پر صفای بیان کړ چې زه داسې نه یم نو دې کې سوال راغی چې یاره خپل ځان صفای بیانول فلا تزکوا انفسکم کې خو نه راځي چې خپل ځان صفای په خپل بیانوي نو یوسف علی السلام دا غي تفسیری جواب او خپل عاجزي وړاندې کوي چې نه دا هغه صفای نه ده اصل کې چې کوم صفای نه من راغله د سیده چې ته دا داوا وکړي چې زما صلاحیتونه زما ارادي او زما دا نسب او خاندان د سیده چې زموږ ګناونه نه کیږي موږ چت خلک اوس دا صفای بیان شو ذاتی صفای چې را زموږ ذات د سیده لکه نور پاره کې پرشتي نوراني مخلوق دغه ذات د سیده چې ګناونه نه کیږي نو د ذات په باره کې داوا کول چې موږ داس یو دا جرم دی خو دا سی ویل چې را ما دا ګناونه نه دي کړی ما را جرایم نه دي کړی ولی مې نه دي کړی الله را باندې رحم کړل الله دې ساتلې غلام نه ده کړی زنا مې نه ده کړی ځکه چې الله دې ساتلې ادا الله رحم دې اوس دا نه منصفای بیانول جایز دي او بیا په سخت ضرورت کې په طریقه اولاد سره جایز نه چې واجب دي چې بچا باندې الزام ولګي په خپل صفای لازم پیش کړي نو دغه صفای پیش کولو د لپاره په دغه بنیاد باندې یوسف علی السلام دا جمله استعمال کړه چې ما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم لدينا رستا وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي اول بادشاہ چراولې ماته به د یوسف علی السلام استخلصه زي خالص ګرځوم د لره لنفس د خپل ځان لپاره انده خپل ځان لپاره موشر جوړو کته څه خیال کړي مکه د عزیز مصر پاس روان
اوس د بادشاه ټکی راغی معلومیږي دا چې یوسف علیه السلام د چا په کور کې اوسېده هغه بل سړی دی دا بل سړی دی هغه چې کوم دی عزیز مصر قطفیر دغه نوم دی او عزیز مصر دا د خزانه د وزیر لقب دی دغه سړی چې کوم دی دا بیل سړی دی او د مصر غوند حکومت بادشاه چې کوم دی هغه جدا سړی دغه د مالکه خاندان سره تعلق لرو او دغه د بادشاه شوی بیا د عزیز مصر د یوسف علیه السلام د آزادېدونه مخکې وفات شوی دی او د یوسف علیه السلام سره بیا د رهایی نه بعد ملاقات نه دی شوی او دغه چې کوم دی بادشاه کوم چې د مالکه خاندان سره تعلق لرو نو دا د یوسف علیه السلام سره ډیر زمانه ژوند دی او یوسف علیه السلام باندې ایمان راوړی دی او بیا یوسف علیه السلام ژوند دی د بادشاه وفات هم شو اسلام سره د دنیا نه لاړ نو دا ملک چې کوم دی د غوند مصر بادشاه دی او عزیز مصر دا د خزانه وزیر دی نو دا کله د یوسف علیه السلام پاک دامنی خورش ولا چونکه الزام چې کوم دی د عزیز مصر طرف نو عزیز مصر د خزانه وزیر دی نو بده وجه بادشاه ته مهله موجه یا با عزیز مصر زنانه کې غلطی شته یا یوسف علیه السلام مبارک شک وجه کې دي چې دغه غلطی خو خبره مشوره وجه مقدمه په صفا کېږي وزل نو بادشاه دې کیسې نه خبرو کله د یوسف علیه السلام د پاک دامنی او دغه خبري بادشاه ته ورسېدلی بادشاه ته ډېر عزت متاثر شو او بادشاه دویم ځل باندې پیغام راولې چې لاړ شي او د کس آزاد کړي دا د عزیز مصر باس نه دی عزیز مصر د جل کړي دی لیکن آزادولو والا کس دی نه دی بل دی د بادشاه دی بادشاه پس جواب راولې چې د ما ته راولې جیل نه راو بس او یوازې راستل ازادي نه استخلصه لنفسي زه خالص ګرځوم دره خپل ځان د پاره د ګون بادشاه د مصر د حکومت د مشیر جوړ شي ټول مشورې به د ناخستل کېږي اختیارات به د سره موجود دي فلما پس هر کله کلمه چې خبر وکړي د سره د بادشاه نو د خبر نورسته بادشاه د یوسف علیه السلام نور متاثر شو اول ویل مشری جوړو ما خدا خبر اتر نه بعد زیات نور متاثر شو قال نو ورته ویل انك یقینا انك اليوم یقینا نرست لدينا زمون سره مکین مرتبه والای امین امانتدار بی ونن بعد تر مصر لوی منصب اواله کیږي تب زمون سره مکین مرتبه والای غټ حیثیت بدی لوی سړی بی حکومتي سطح باندې عام کس جیلی بتا نه دي نه بعد امین امانتدار بی